د الله رسول فرمایي بالکل دا جایز نه ده چې یو مسلمان له بل مسلمان سره تر 3 ورځو زیات سلام بند کړي. فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار رواه ابو داود و احمد. د الله رسول فرمایي کچیر یو سړی را ولاړ سو له چا سره سلام بند کړي او هغه سلام تر 3 ورځو بالا ولو او په هغه سلام بندېدو کې دی مړ سلو، د الله رسول فرمایي دخل النار، دا ولاړی جهنم، دا جهنمی دی. سلام بندېده خو موږ مازې خبره بولو. د الله رسول فرمایي قطعا نه ده جایزه. 3 ورځې اجازه شته، حلال دی، پروا نه لري. په 3 ورځې کې به ستا غصه ختمه شي، ستا قرصم ختم شي. لیکن خبره دا ده د الله رسول فرمایي که تر 3 ورځو بالا ستا غصه نه ده ختمه شوې، ستا سلام بندېده چې دی هغه تا نه دی پرېښی، یعنی سلام دی نه دی جاري کړی، په دغه حال کې فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. یو سړی تر 3 ورځو بالا له چا سلام بند کړي او بیا په هغه حال کې مړ شو، دا ولاړی جهنم لره. د الله رسول فرمایي وای من حجر اخاه سنه، چا چې له خپل ورور سلام بند کړي 1 کال کسب کې دمه، د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه قتل سړی وکړي. یو سړی له چا سره سلام بند کړي او دا سلام کال ور باندې تیر سلو، د الله رسول فرمایي دا دی لکه چې قتل وکړي. 1 کال له مسلمان ورور سره سلام بندول. اوس موږ څنګه یو؟ زه خپل ځان ته وګورم، تاسو خپل ځان ته وګورئ چې آیا زموږ سلام د خلکو سره ستا چې سلام یې بند جنې ورځ نه 15 نه کال نه 15 نه په 10 کاله موږ سلام نشته سر. اوس څه چم کوو؟ او د الله رسول فرمایي که ته پر دا حال باندې مړ شو ته جهنم لره ولاړې. د الله رسول فرمایي که په دې خبرو کې کال تیر سو دا داسې دی لکه ته چې قتل وکړې، ته چې مړی وکړې. اوس څه چم کوو؟ د الله رسول فرمایي وای که چیرې خبره داسې وه ستا سره د چا سلام بند دی یا ستا سلام ځینې بند دی، 3 ورځې اجازه ده، د 3 ورځو ما بعد بیا چې کله تېرېدې سلام ورته وایه السلام علیکم ورحمت الله، سلام ورته ووایه. بیا که د جواب درکړي ښه خبره ده. د الله رسول فرمایي دواړه په دې ثواب کې سره شامل یاست، دواړه په دې ثواب کې سره شامل یاست چې ته دغه غصه ختمه کړله، خوابدیا مې ختمه کړله، سلام یې سره جاري کړي. او که د سلام جواب نه کوي، 3 وار ورته وایه السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم، السلام علیکم. که د جواب نه کوي، د الله رسول فرمایي بس ستا غاړې خلاصې شوې، د دې سلام بندېدو ټوله ګناه ودته ودرېده. سلام د بندېدو ټوله ګناه چې د هغه ودته ودرېدله. او بیا د الله رسول فرمایي وای په هفته کې 2 ورځې، په هفته کې 2 ورځې دا زموږ ته عملونه د الله په دربار کې پیښیږي. سوموار، دوشنبه چې کومه بولي، پیر ورځ چې کومه بولي، او یو جمعرات د جمعې شپه، دا زموږ عملونه د الله په دربار کې پیښیږي. چې پیښ سلو هغه سړی چې د الله سره شرک نیولی دی یا شرک یې کړی دی، اخلاص دا خو د بخښلو کیسه نه ده. د دې څه علاوه د الله رسول فرمایي د هر مسلمان الله مغفرت فرمایي ما سوا له هغه چا چې هغه له خپل ورور سره سلام باندې تعلق قطع دی، سلام باندې الله رب العزت دې سړی مغفرت نه فرمایي. د دې ټول مسلمانانو الله رب العزت مغفرت فرمایي، مګر د هغه چا مغفرت نه فرمایي چې د چا سلام لکه مسلمان ورور سره بند دی. سیس او عجب خبره ده چې دغه سلام بند شو، د الله رسول فرمایي الله رب العزت فرشتو ته وفرمایي نو که دا سلام نه وي بند ما بخښئ، نو لہذا د بخښنګ ملتوي کړي تر څو ته صلح نه یې کړې، تر څو ته جوړه نه یې راوستلې، تر څو ته روغ نه یې کړې، تر هغه ساعته الله فرمایي زستی مغفرت نه فرمایم، تر هغه ساعته الله فرمایي زستی مغفرت نه فرمایم. اوس عزیزانو په ظاهره خدا کښنی ګناه معلومیږي، په ظاهره دا کښنی ګناه معلومیږي چې کدی وروره خامخا سلام باندې نه 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 د سلام بندېدو سره زموږ چې کوم حقوق یو پر بل هغه ټوله طلب کېږي. حقوق څه شي؟ یو حق دا دی د الله رسول فرمایي چې کله مسلمان نه جوړ سو پښتون لره ورځي نو چې سلام بند سلو هغه حق ته پښو لاندې سو. بل حق دا دی د الله رسول فرمایي که چیرې د په کور کې شادي راله ته مبارکۍ لره ورځي، دا پر تا حق دی، نو چې سلام بند سو مبارکي ختمه سوله. بل حق دا دی د الله رسول فرمایي که چیرې دی مړ سو
ته به جنازې لره ورځې، ته به جنازې لره ورځې، کفن لره به ورځې، دفن لره به ورځې. نو چې اوس سلام بند سو جنازې لره څنګه ورځې؟ بل حق دا دی د الله رسول فرمایي چې کله دی و تا ته دعوت وکړي، ته به دعوت خامخا قبلوې، ته به دعوت خامخا قبلوې چې یاره مسلمان ورور ما ته دعوت را کړی دی، واجبه ده. او بل حق دا دی چې دی تا ته سلام وایي السلام علیکم او ته جواب نه کې ور، دا واجبه ده. نو څومره حقوق د یوې خبرې د وجې تر پښو لاندې سو، څومره حقوق لاندې سو. نو لہذا د الله رسول فرمایي چې شی لا یحل لمسلم دی څه وکړي، نه د حلال د مسلمان دپاره ان یهجر اخاه فوق ثلاث، یو سړی د خپل ورور سره تر 3 ورځو بالا سلام بند کړي. فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار. کله چې بیا یو سړی تر 3 ورځو بالا سلام بند کړي په هغه حال کې مړ شو، نو دا به جهنم لره. او د پیغمبر اسلام په خبرو کې شک دی او زموږ د څو خلکو سره سلام بند دی. سلام مه بندوئ، سلام قطعا نو ټیک دی، سید دا خوابدي دا پلانې دی پلانې دی پلانې دی، سلام بندوه ما. په سلام بندېدو چې زما استاد دپاره د الله رسول فرمایي ته به جهنم لره ځې. د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه ته چې قتل وکړې. نو بیا به ما ته څه چم کوو؟ یو خواته زما استاد نفس خبره ده، بله خواته د محمد رسول الله خبره ده. اوس به څه چم کوو؟ سلام بندېده په هیڅ صورت نه دی جایز. د استاد دپاره جایز د شاګرد سلام بند کړي. څه معنا؟ سلام دا دی چې شاګرد سبق نه وایي، سلام دا دی چې شاګرد چې دی هغه مطلب فرمانبرداري نه کوي د دین او د اسلام د قرآن. نو بیا دغه تنبیحا دی خبرې خالی په دې ګلمن چې یاره بس تا سره زه سلام نه کوم، په زړه کې بغض نسته، عناد نسته، صرف و ده ته سبق ورکوي چې تا ول دا غلط کار وکوي. یا پلار راولاړ سي له زوی سره سلام بند کړي. حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولاړ سو د هغه صحابو سره چې هغه تبوک لره پیغمبر اسلام تللی، بیا څه صحابه پاتې سولو نه ولاړو. چې نه ولاړو بیا پیغمبر سلام جن بند کړو تر 3 ورځو بالا زیات. وجه څه والا؟ وجه دا ولا چې دې خالي په دې خبره پوه کول چې دا لتی غلط کار وسلو، دا بد کار وسلو. نو سلام بندېده د استاد دپاره د شاګرد سره او د بابا دپاره د اولاد سره او د غسی مطلب د پیر دپاره د خپل مرید سره. که سلام بند کې تر 3 ورځو بالا هیڅ پروا نه لري. مګر ها دا زما استاد چې کومې خبرې دي هغه خو زموږ ته ذاتي دي. تا زما په قول نه وکړو، ما ستا په قول نه وکړو، تا ما ته دعوت نه وکړي، ما تا ته دعوت نه وکړي، بس سلام بندېده قطعا یې پروا نه لري. کې جوابدار کې نه کوي، هیڅ پروا نه لري. بس سلام چې بند سلو ټولې خبرې د الله د رسول سل خبرې زما استاد ته پښو لاندې کېږي. او که سلام بندېده نه وي بیا به انشاءالله العزیز مشکل هم نه وي، پریشانی چې د هغه به هم نه وي، بیا به زما استاد دپاره رسوایي چې د هغه به هم نه وي. بیا روایتو کې راځي عزیزان د الله رسول فرمایي چې تاسو سلام سره بند کړئ. دا سلام دا وسیله دا رحم نه دی، دا رحمت د زما استاد په مابینځ کې دا جوړ له رحمان څخه دی. رحمان او دغه وسیله چې ما تاسو سره قطع کړله د الله رسول فرمایي بیا به څه کېږي؟ زما استاد په ژوند کې برکت هغه ختم سلو، زما استاد په رزق کې برکت هغه ختم سلو. که غواړې چې زما استاد په ژوند کې په رزق کې برکت راشي هغه دپاره راولاړ شه وسیله رحمي چې دغه کوه، قرابت کوه. که بیخي ډېر ترتیب نه جوړېږي بیا پر دا لاره مه تېرېږه. ته وایه یاره چې اوس فلانی سړی دی سلام ورته وایم نو بس اجازه نسته یا فطرت بیا پر دا لاره مه تېرېږه. او که تېر شي سلام ووایه السلام علیکم ورحمت الله. په سلام ویلو کې الله در څخه راضي کېږي، محمد رسول الله در څخه راضي کېږي. ستا ایمان نه دی، ستا ایمان چې تا کلمه ویلې د هغه در څخه راضي کېږي. په نه سلام کې ستا دشمن له تا راضي سو، ستا نفس له تا راضي سو، او ستا شیطان له تا راضي سو، او کافر له تا راضي سو، او کفر له تا راضي سو. نو ما ته د الله او د رسول او د کلمې دوستی غواړو، آیا که د نفس و د شیطان و د دشمن و د کفر و د کافر رضا چې دغه غواړو. نو لہذا سلام بندېده د الله رسول فرمایي دا مه کوه چې سلام بند کړی په مخ سره ورسي یو خواته مخ واړئ بله خواته مخ واړئ. ها بهترین شخص هغه دی چې سره مخامخ سلو سلام وایي السلام علیکم ورحمت الله. و د زړه څه دا عداوت ایستل، دا بغض ایستل، دا د انسان د اختیار کار نه دی. د انسان د اختیار کار نه دی د چا سره لګېده د چا سره نه لګېده.
صحیح سره دا خبره ختمه شوه.